وړو په ریټ کې چې ډېره زیاته کمی راغلې ده. کم کسان چې د بیې وړه استعمالوي هغو ته به الریډي د ریټ پته وي. نو تاسو راته لازم وایي چې ستاسو په علاقه کې د 100 کیلو تیلې چې دا په 100 میلاویږي او زه راته ووایم چې زموږ په علاقه کې په 100 روپۍ تیلې میلاویږي. خو ځینې داسې کسان دي چې هغه وړه نه استعمالوي نو هغو ته هلته کې د ریټ پته نه لګي. بل لا چې دا وړه ارزان شوي د څه د وجې نه و. که تاسو کتلي کله چې د غنمو فصل لا ورسېدو په هغه وخت کې چې دی د روس نه جازونه راغلي د غنمو په ملک هلته کې خپل سټاک هم پوره غنم پوره و. کله چې زموږ غنم را ورسېدل نو هغه غنم هم پوره او دې پسې په بیه باندې نور غنم واغستل. دا غنم یې د څه د وجې نه اخیستو چې په هغې کې 2 روپۍ پټې کړې وې. په 40 روپۍ چې دي په هغې کې وهلې وې نو د هغې د وجې نه چې دی د غنمو ریټ چې دی هغه هم په ښکته راغی او د هغې سره وړه هم ارزان شو. بیا به دې منځ کې چې دی دوباره ګران شو. دوباره د سره وجې نه ګران شو. کم میلونو والا چې کم ډیلران چې هغو سره سټاک کړل نو دوباره یې ګران کړل. دوباره یې ګران کړل نو کم زمیندار چې هغو هلته کوم د ځان سره سټاک ایښوده د دې د وجې نه یې ایښوده او هغه وایي چې دا غنم به نور ګران شي. خو غنم چې دی هلته کې ګران نه شو نو هلته کې هغه قشانته ارزان ریټ چلېدو نو زمیندارو چې دی خپل غنم واپس راویستل. لکه هلته کې 21-2200 روپو ته د 20 کیلو تیلې ور ورسېده نو دې غنم چې دی دوباره راویستل. دوی چې په دغې ریټونو باندې ورکړو دا ریټ چې دی لږ ښه دی. نو کله چې هغه راویستل نو د هغې د وجې نه چې دی د غنمو هغه ریټ چې دی نور ښکته راغی. لکه څنګه چې مخکې ښکته راغلی نو اوس چې دی هغه دوباره راغی. دلته کې د میلیون والا سره چې دی هغه شته سټاک هم پروت و او دغه ځای کې ورته نور غنم چې دي هغه ته هم رالل. نو د دې د وجې نه د غنمو په ریټ کې چې دی هغه کمي راغلې ده. نو اوس د 20 کیلو تیلې چې ده که ښه وړه تاسو والی ځکه په وړو کې ډېر قسمونه دي نو ښه وړه چې تاسو والی نو هغه به تاسو ته په 1700 روپۍ میلاویږي. په ځینې علاقو کې به 1750 د 1800 پورې چې دی دغه تروړه به میلاویږي ځکه کلیوالي علاقې نه هغې ته چې ځي نو کرایه نه پرې راځي داسې نور خرچې پرې راځي نو د هغې د وجې نه چې دی هغه ګران میلاویږي. نو زموږ په علاقه کې چې دی په 1700 روپۍ باندې د وړو تیلې چې دی هغه په 1700 روپۍ ده. تاسو راته ووایئ چې ستاسو په علاقه کې دغه وړه په څه ریټ کې دي.